یو سړی و یره د شیطان د وسوسو نه تنګ یم او د نفس د سرکشۍ په مرض کې زه مبتلا یم او پریشان یم او په چل باندې نه پوهېږم، نو ای مسلمانه تا ته الله تعالی د هغې حل ښودلی دی. ته الله تعالی طرف ته متوجه شه. یو سړی و یره دا دشمن شیطان خو ډېر خطرناک دی او مونږ یې نه وینو، نو مونږ به د سره مقابله څنګه کوو؟ مونږ ته شیطان وی په نظر نه راځي او مونږ هغه ته ښکارو، نو د داسې دشمن مقابله خو ډېره ګرانه چې تی نه ویني او تا ویني. اوس چې ستا په نظر راشي خو کوتک به ورپسې راوالې او ټوپک به ورپسې راوالې، نو چې تا ته ښکاري نه او په هغه باندې د ټوپک او د کوتک ګزار نشي کولی، نو د داسې دشمن د مقابلې څه طریقه کېدی شي؟ انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم. دا شیطان او د ذریت او د ملګري شیطانان کشران دی تاسو ویني او تاسو یې نه وینئ، تاسو ته ګوري او تاسو ته نه ښکاري. نو د دې حل بسی اولیاء کرام مشایخ کرام هغه فرمایي چې تاسو رجوع کوئ الله تعالی ته. الله جل شانه داسې ذات دی چې دا هغه نه اسم پټ نه دی، هغه علیم بذات الصدور دی، هغه عالم الغیب والشهاده دی. دا الله تعالی نه هیڅوک هم پټ نه دی، هیڅ شی د هغه نه پټ نه دی، نه د شیطانان پټ دی او نه د شیطانانو هغه حربې د الله تعالی نه پټې دي او نه د کفارو سازشونه د الله تعالی نه پټې دي. نو تاسو رجوع الله تعالی طرف ته وکئ، خدای طرف ته متوجه شئ. نو د دې شیطان بیا دا وسته چې د الله تعالی مقابله وکړي نشي کولی د الله تعالی مقابله. نو د شیطان د مقابله بهترینه طریقه دا ده چې موږ الله طرف ته متوجه شو. نو الله تعالی په هر چا باندې نظر لري، ټولو ته معلوم دي، او د شیطان دا وس او دا طاقت نشته چې الله ته وګوري او د الله تعالی مقابله وکړي. نو د مقابله د ګټلو اسانه طریقه دا ده چې موږ الله طرف ته متوجه شو. دا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سورتونه په دغه کې هم دغه تدبیر ښودلی شوی دی چې د انسی شیطانانو او د جنی شیطانانو مقابله تاسو کوئ، نو الله تعالی طرف ته متوجه شئ. د الله مدد تاسو غواړئ او چې د الله تعالی مدد تاسو سره شي، نو بیا د دنیا مختلف مصائب او مشکلات هغه ستاسو مخه نشي نیوی. گر هزاران دام باشد هر قدم، گر تو بامایی نباشد هیچ غم. که په زرګونو قدمونه په زرګونو جالونه هغه زمانه خوارش، قدم قدم زما په مقابله کې جالونه خوارشی، خو گر تو بامایی نباشد هیچ غم. یا رب ذوالجلال چې ته ما سره نو هیڅ غم نشته دی. که په هر قدم باندې مشکلات شي خو چې د خدای مدد مون سره نو بیا هیڅ غم نشته دی. نو الله طرف ته متوجه کېدل پکار دی.